بسم الله الرحمن الرحیم. زما علماء کرامو ته یو درخواست دی، خفه کیږو به نه. عالم فارغ شي د 23 کالو وي، د دې وخت نه واله تر 500 کالو پورې دی وخت ضایع کوي او صحت هم خرابوي. بس چې یو جماعتي یو مدرسه او نن سبا څه حالت دي. دو نصیحتونه تاسو ته کوم: خپل عزت پیدا کړئ او وړو کې کاروبار ضرور کوئ. تاسو ته طریقه ښیم. ګوره تاسو که اتم پاس یې نو لسم وکئ، یو لسم دولسم ډبل ایم وکئ او پی ایچ ډي ضرور وکئ. یو خدا کار وکئ. ولې 23 سال ستا عمر دی، د 500 کالو پورې دغه شان ناست دی، بس مونځ دې ورکو کمره کې کېناست دی. د الله بنده بار ته وځه، پاسه اوچت شه، ډبل ایم پی ایچ ډي وکړه. منګ له مدرسو ته 2% کسان راځي، 98% سکول ته ځي، کالج ته ځي، یونیورسټۍ ته ځي. ورشه کالج کې، سکول کې، یونیورسټۍ کې یو پیریډ اخله. وخت قیمتي کا، دونو تعلیمونو کې کمال حاصل کا. دې کې موږ سستی کوو. نن زمانه کې د یو سکول چې نیک عالم یا نیک کس چلی، د 10 مدرسو نه د هغې ثواب زیات دی. طالبه 96-98% کسان راځي، 14,000 مدرسې دي. نور څونه مدرسې جوړوي؟ 10,000 عالمان فارغېږي. نو هر یو وایي چې مدرسه یو جومات دي. نو په هر یو کلي کې 6 مدرسې کولاوی، په اولا کې یو 2 کسانی، 3 کسانی. استادان د طالبانو نه ډېري، نو تنخواګانې به څوک پوره کوي؟ نو شپه ورځ موږ سوال کوو. موږ خو د مدرسو نه پروفیشنل فقیران پیدا کوو چې شپه ورځ بس چنده راکړي او چنده راکړي. ولې؟ استادانو تنخوا نشته. نو تاسو ته چا وې چې مدرسې کولو کې؟ ولې؟ خو کوړي ته ولېږئ بله غټه مدرسه چې هغې کې په یو کلاس کې 50 50 طالبان وي. نو هلته به ستا هغه 2 طالبان ورشي، نو هغې هغه خوراک هم ټیک دی، سیسټم نو چلېږي به. نو هر یو مدرسه کولاوئ، یو نیم طالب به په یو کلاس کې. نو فایده یې څه شوه؟ سکول تعلیم ته مخه کې، انګلیش لینګویج ضرور زده کې، سکول ضرور کولو کې. ټولو زنګ د عوامو تربیت غیر کوي. او بله خبره، یو وړو کې کاروبار ضرور، یو وړو کې کاروبار شروع کې. څه مطلب دی؟ موږ به همیشه د بل په جیب نظر ساتو؟ نه، عزت په دی کې موږ چاته لاس نه نیسو. الید العلیا څه معنی ده؟ چې اوچت لاس الله ته زیات غوره دی. کاروبار، وړو کې کاروبار، عطرو کاروبار، کپڑے کاروبار. زه وایم چې 50 چرګې والی که نه، د ورځې 15 روپۍ ګټلی شي. 50 چرګې والی د ورځې 15,000 روپۍ ګټلی شي چې هګۍ واچوي. د بل په جیب نظر مه ساتئ، د چا دکان دفتر ته مه ځئ، چا ته ماما خورئ مه کېږئ. غیرت، حیا، د چا په جیب باندې نظر نه ساتل. سکول تعلیم اوچت کې، انګلیش لینګویج زده کې، سکول کا یونیورسٹۍ کې یو پیریډ پڑھاو ہے، وقت مه ضایع کوئ. وړو کې کاروبار شروع کې ضرور، او په مخ کې روان شئ. 10 مبشره صحابه دي، 10 پای کې 2 غټ تاجران دي. بای صحابه د بل ګیټ نه مالدارانو، عرب خرب پدم پتیو. مال ته الله په قرآن کې سوال لزیونو کې خیر ویلې ده. سفیان ثوری څه وایي؟ کان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن لو ما عندنا هذا المال لتمندلنا بالملوک. دا مشکل عبارت ته د مشکات، یعنی پخوا مال بد ګڼلی شو، اوس د مسلمان هتیار، زینت او ډال دی چې خپل ځان او عزت پې بچ کوي. نو هر څه کې خود کفیل شي. سکول تعلیم، انګلیش لینګویج، کاروبار، قرآن و حدیث درس پابندۍ سره کوئ. د چا دفتر دکان ته مه ځئ. زما مقصد د دې خبرې دا و چې ټول عالمان تاسو وخت ضایع کوئ. 23 سال په عمر کې فارغ شئ، د 500 کالو پورې وخت ضایع کوئ، د صحت خیال نه ساتئ،
په آخر کې باندې بلډ پریشر او شوګر حمله وکړي نه واک کوئ بس مونځ ورکو کمره کې کېناستی مونځ ورکو کمره کې کېناستی او دماغونه دا بالکل لرکې چې زما یو مدرسه یو زما یو جومات وي نه د مدرسې جومات خرچه به زه چلوم د هغې دپاره طریقه ما تاسو ته وښوله سکول کالج یونیورسټي هغې تعلیم او ورسره چې تاسو کوم علم کړی دی که دا تاسو نه خوئ د قرآن حدیث درس نه کوئ او یو مدرسه کې به تاسو خیر دی فری پړاو وی هغه به نه پرېږدی خو چې ما کوم مشورې تاسو درکې په دې باندې تاسو عمل وکړئ دې کې عزت دی عظمت دی او دې کې زموږ قدر دی او ټوله دنیا به زموږ قدر کوي نن سبا چې زموږ کوم حالات دي تاسو ته پته ده چې موږ خپل څه جوړ کړي دي خپل ذهن چې شپه ورځ به موږ چندې کوي زموږ بل یو کار نشته بس دغه چندې به کوو او پروفیشنل فقیران موږ د مدرسو نه پیدا کوو خفه کېږو به نه د خپل مستقبل او فیوچر سوچ وکړئ او وخت مه ضایع کوئ اور وخت قیمتي جوړ کړئ الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له عمل توفیق نصیب